عمران خان سره چې کومه دوکا پرون وشوه نو د هغې نه پس سهیل افریدي یو ډېر دبنګ تقریر کړی دی. سهیل افریدي عدالتونو ته هم ښې خبرې سناو کړي دي. سهیل افریدي حکومت ته هم ښې خبرې سناو کړي دي. سهیل افریدي په د خپل بیان کې په د خپل تقریر کې اسټابلیشمنټ هم ټارګېټ کړی دی، ځکه عمران خان پرون 2-3 غنټو د شفا هسپتال په ځای پیمز له منتقل کړل شوی چې هلته د هغه مکمل ټریټمنټ هم ونه شو. د سپریم کورټ چې کوم حکم و د هغې خلاف ورزي وشوه، د سپریم کورټ د حکم توهین وشو. نو اوس په هغې باندې د سهیل افریدي چې کوم ریاکشن راغلی دی نو راځئ د هغې طرف ته ځو. سهیل افریدي ویلی دی چې د سپریم کورټ حکم یو ځل بیا دی د ردی مطلب د ردی ټوکرۍ ته وغورځولو، مطلب دی یو ځل بیا د سپریم کورټ حکم ډسبین ته وغورځولو. او زه بار بار دا وایم چې د عوام امید چې کم دی هغه د عدلیه نه دی، او چې عدلیه انصاف نه کوي، خپلې فیصلې نشي امپلیمنټ کولی، نو بیا به عوام چرته ځي. لکه سهیل افریدي وایي چې عدلیه خپله فیصله په عوامو یا په حکومت نشي ور امپلیمنټ کولی، نو عوام به بیا چرته ځي. او عمران خان سره وړوکی سړی نه دی، هغه د پاکستان ټولو نه مقبول ترین لیډر دی، او هغه د پارټۍ د هغه چې کومه پارټي د پی ټي آی هغه د پاکستان ټولو نه غټه سیاسي پارټي ده. سهیل افریدي وایي چې عمران خان سره ټټو پټو سره وړوکی سړی نه دی چې هغې سره دی داسې ټریټمنټ کوي. عمران خان د دنیا د پاکستان د ټولې دنیا یو مقبول ترین لیډر دی، او که عمران خان سره داسې کیږي نو یو عام پاکستانی به څه حیثیت وي بیا په پاکستان کې؟ عام پاکستانی به کم خوازي، عام پاکستانی به خپل مستقبل دلته څه جوړ کړي چې دلته په یو غټ سیاسي لیډر سره داسې رویه کیږي، نو بیا به عام پاکستانی څه په پاکستان کې خپل مستقبل جوړ کړي. او 3 ججز چې کوم حکم کړی دی او هغه حکم نه دی منلی شوی، نو دا دومره ذهني مریضان دي چې عدالتونه او ججز ورته د سړي بچي نه ښکاري. سهیل افریدي وایي چې دی د سپریم کورټ حکم نه مني، د ججز حکم نه مني، نو دی له عدالت او د سپریم کورټ ججز چې کوم دي دا ولاړو د سړي بچي نه ښکاري. دومره ظلم دی ولې کوي؟ دی ولې عدلیه نه خپل ځانونه بالاتر ګڼي؟ یعنې دی خپل ځانونه ولې د عدلیه نه اوچت ګڼي؟ دی ته اړو داسې یره نشته، دی له اړو داسې یره نشته، د عدالت نه یریږي. د ججز توهین یې وکړو او عدالت توهین یې هم وکړو، ججز دې اوس فیصله وکړي او یا د عدالتونو ته تالې ولګوي. دا څوک وایي؟ دا سهیل افریدي وایي چې ججز دې اوس فیصله وکړي، تکړه دي شي، او که فیصله نشي کولی د بیا عدالتونو ته تالې ولګوي. او هغه خپلې فیصلې چې کم ججز نشي امپلیمنټ کولی یا عدالت چې خپله فیصله نشي امپلیمنټ کولی، نو تاله دې والله وښیي. دا وایي صرف د 3 ججز توهین نه دی، بلکې دا ټولو عدلیه توهین دی، دا ټول ججز توهین دی، دا ټول عدالتونو توهین دی. او دا کم اشراف چې عمران خان اغوا کړی دی او جیل کې یې بند کړی دی، نو د دی دومره اوقات چې دی خپل ځان د آئین او د قانون نه بالاتر ګڼي، نه دی د عدلیه مني، نه د پاکستان آئین او قانون مني. دا څوک وایي؟ دا سهیل افریدي وایي چې لکه دا کم خلک چې د سپریم کورټ دا حکم مطلب نه دی منلی، نو دا خلک خپل ځانونه د پاکستان نه بالاتر ګڼي، د پاکستان قانون او آئین او قانون نه دی بالاتر دي. دا بیان چې کوم دی سهیل افریدي جاری کړی دی چې لکه مطلب دی دومره ظلم کوي، پی ټي آی سره دومره ظلم عمران خان سره کوي، د عدالتونو حکم نه مني، د ججز حکم نه مني، نو دا دی څنګه مطلب دی ځان دومره اوچت ګڼي؟ دا د سهیل افریدي تقریر دی حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازم وکړئ.